ملګرو سلامونه کوم. علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کیمرامین ناصر یاسر خان دی. یقینا د سیاسي خلې ځلې او سیاسي پرمختګ او د سوشل میډیا جنګونه په سوشل میډیا بیا 400 چې کومه ترقي کړې ده نو په هغې کې موږ هم بوخت شوي نو صحافت رانه ډېر ښه ده پورې پاتې شوي خو بیا په میدان باندې چې کوم دی نو راووتلو. ګرانو کتونکو تاسو چې کوم ځای وینئ نو دا شاته چې کوم دی نو دا د ډي سي دفتر دی. مخامخ د ډي سي دفتر دی. په دې ځای به ودرېږو نو لږ به تاسو ته وښایو. دا د چارسدي په فاروق اعظم چوک کې داسې کنده ده او په دې ځای کې دا کنده جوړه شوې ده. مجال شته خو د دې څوک تپوس او پوښتنه کوي چې څنګه د چوتي پل خال دی، څنګه د خیالي د پل خال دی، څنګه د چارسدي د فاروق اعظم چوک د کندو کپرو خال دی. نو دغه شانتې دا دومره ښایي ټرفک والا سړک دی چې دې خوا ته دارې پمپ دی، اخوا د ډي سي دفتر دی، دې خوا ته رزړې دي، مشرخي خیر دی. دا خال دی مشره. دا څومره تکلیف دی خلکو ته، شته ډېر تکلیف دی خلکو ته صاحب. اکثر پکې اکسیډنټ هم وشي دلته. دا ځای خراب دی، پول خراب دی. دا ولې د حکومت ولې نه جوړوي؟ پکار چې د حکومت نوټس واري کنه. داسې وګوره زما د ریړې ته زه دا ریړه چلوم بله ورځ مې په دې یوه سترګه باندې پرده ده او نظر مې نه لګي او دله مخکې هم زه راغلی زه د دنیا قرضدار یم او دا خلک د دې سړکونو دغه غم نه کوي او په دې کې زما خپه ورله زه الله زما دا خپه بچ کړه او اوس هم پې درد دی خو مجبوري ریړه چلوم او په دې ځای کې ګرځم او د دې خلک د دې ځای اوسېدونکي یم د سولی کمر فقیر آباد او بس دا خلک همدغه شانتېري او بس خپلې خېټې ډکوي او تو باندې دفتر ته هم راغلی که نه؟ زه شل پیرې دفتر ته هم راغلی یم. ستاسو بچي دي؟ زما 5 بچي دي او 6 مې د زوی دي او هغه نشته، هغه د دې ځای نه تللی دی، نشته دی. نن پرون په دوبۍ کې دی خو هغه قرضدارو ظالمانو له پیسې رالیږي او ټول سود خوارو او هغه سود راګیر کړی او دا د سود زه راګیر کړی یم. واقع سود خواره دي. دا سود د څه له اخیستی؟ دا خو مې زوی دغه شانتې مې زوی له ورکړې وې او هغه وی چې زه نه وم پې دا د ریړه راواله دا د په دې سپینه هغه باندې ته دا مزدوري هغه وی زه پې نوم چې دا دی په سود باندې ماله راکوي. ښه دې کې ستا سترګه تلې ده؟ دې کې زما دا خپه تلې وه او زه ته الله بچ کړی یم او شل پیرې زه په دې راځم دارې اوس پې بیا رالم. کتونکو دا 400 ده او دې 400 کې دا یتیم او یسیره 400 ده، د ایمنه او ام پی نه محرومه 400 ده. نو دا خال خو به وي خو به هر خال موږ به خپل اواز پورته کړو. څه وایې دې باره کې؟ السلام علیکم. یاره جي دا خو بایپاس دی او په دې باندې چې ایس پي او ډي ایس پي ټول دي او د دې پل چې نن یوه میاشت برابر شو د دې څوک انکوایري نه کوي چې یاره دا پل جوړ کړي. دا خو بایپاس دی او کلی دی، ټول غټ خلک په دې باندې دي. نو ما ټولو دغه ته خواست دی چې دا زر تر زره دا پل جوړ کړي. یو دغه چوتي هغه پل پروت دی هغې هم چې 2-3 میاشتې شو چې اوس هم پورې کال وشو کال پوه شوې او د دې دا میاشت نه زیات شو دا هم داسې پروت دی. صحیح زما دې څه وې چې جوړېږي نو ښه خبره ده. ګرانو کتونکو دا دې ته دوی په انتظار دي د انتظامیه چې دې کې چې لاس خپې ماتې شي یا پکې مړ وشي نو بالکل به چې کوم دی نو دا ټیک شي. د هغې نه مخکې چې کوم دی مجال شته خو د دې د ټیکولو نوم اخیستل کېږي. نو دا یاره کومه خبره به کوو. په دې ما په خپله لیدلي چې موټر سایکل والا پې راووته راغې د خلکو پریشاني وي او بس پرې شوې پې نو پې راغې او هغه ځای کې پراتو بیا دا یو پکې خپه ماته وه. ګرانو کتونکو دا خم په ډېرې چې هلته په ګوټپیر باندې راتاو شي نو سیده به راځي نو دلته کې ورته مرګ دی ښودلی. دا مرګ دی ښه دې له پکار و چې هغه سپینې پټې دې تو کړې وې داسې او به دا روډ یې بند کړی و. خو د دې شانتې بیا د خیالي پولو بیا د چوتي پولو بیا د منډۍ پولو سیلاب کې چې کومې ودانۍ روانې شوي دي کوم پولونه روان شوي دي هغه تر اوسه په هغې کې د ټکې کار ونه شو. خو دا ضلعي انتظامیه هم کولیشیار دې لپاره هم ټینډر پاس کېږي د دې دپاره هم فنډینګ کېږي. نو کم غم وجاړو
او کومه مسله چې کومه ده هغه وجاړو. د دې ځای کې ناست یم بالکل دا ټوپونه وایي دا دونه غټه مسله ده. نو موږ دا د سره شیر کې ملګرو خو د انتظامي دا بېحسي ختمه کړي او د قوم فکر شي ورته زه بابا او د قوم فکر شي ورسره دی بابا چې څنګه وي موټر سایکل والا پکې خلاص پې ماتې شوي دي زما پکې خپه چې کمره دی کې دغه شول هغه د خرګاډي سره پیدل رواني دا ډېره لویه مسله ده او په دې باندې زما وختي نظر شو ما زه په دې باندې کار کوم خو د فاروق اعظم چوک کې هم داسې یو کنده جوړه شوې ده نو دې هر څه له خو کټ نه شي ښودی که نه یار دونه ټکسونه رانه اخیستل کېږي دا دومره ګراني چې ده نن حکومت وایي چې د 8 بجو نه پس دې مارکیټونه بند شي نو حکومت تا ته زه وایم چې دا سیګان ته بند کا دا خپلې خرچې ته بندې کا دا خپل پروټوکول ته بند کا هر څه ټیک ټاک دي او دا پکې نه ټیک کېږي. الله دې زموږ په خیال رحم وکړي.